دا ډېر مړي په دې کېږي چې زمونږ دا معاشره د بې غیرتوب نه ډېر ډکه ده. بیا خلک وایي ته بده خبره کوې. بده خبره نه کومه، چې کله زنا بنده شو مړي به بندېږي، مړي به بیا نه کېږي. مثال په طور مړی ولې کېږي؟ هلکه په پلانکي ځای کې چې دی نو د ماشوم هلک سره ماشوم جینۍ سره زنا شوې ده او بیا وجلی شوی. دا وجلی شوي ولې؟ دا د زنا د لاسه وجلی شوي. که ده مخکې زنا نه وه کړې دا ماشوم یې نه وجو، لیکن د دې ماشوم د دې زنا د وجې نه یې ووجو چې زما دا کار پې پټ پاتې شي. لیکن هغه خو ښکاره کېږي، بیا دا خو پټې نه پاتې کېږي دا خبرې. نن سبا چې چا ځان نه یوازې هم څه کار کړی نه، هغه چې دی نو فیسبوک ته بله ورځ ختلی دی، عاجز د ځان نه هم نه خبر، اب په فیسبوک کې ګرځي. لیکن مونږه څه کوو؟ مونږه دا په غلا باندې دا زیناونه، دا ډکیتی او دا قتلونه کوو. او چرته داسې سزا ته لاړ شي هلته به ځینو کې لګولي کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہا ہے. د کیمرې دا سترګې وي تاسو ته ګوري، هسې نه چې ګوری ځان چېته وګورئ را وګورئ. نو اوس په هوټل کې به ته ځان هم نشي ګرولی، چېرته یونیورسټۍ ته لاړ شي هلته هم ته ځان نشي ګرولی، ځکه چې هلته د 18 انچ سی ډي لګېدلې بیا پای کې ښکاري، هغه د پسې راوپاس کوي بیا چې دی پکې څه معامله کړې ده. نو سړی ګوره ځان چې ګری نو هم به په احتیاط ګری، ځان له به بې ځایه بې ځایه لاس نه وړلی. نو دغلته مونږ څه وایو؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہا ہے. نو د هغې د وجې نه مونږ ګناه نه کوو، ګناه هلته څه هلته غلا نه کوو، هلته هم تر دې پورې چې ځان هم نه ګرو، ځکه چې کیمرې سترګه مونږ ته ګوري. او بیا به هلته دننه ایلسیډی کې پرته وي که نه، بیا به راوپاس کېږي مو او یا لکه په ریپلی کې بیا وښایه. نو بیا چې دی نو بیا به دغه شي. او چې د الله دا کیمره مونږ ته مخامخ ته، چې د الله کیمره تا ته هر ټیم ګوري، کرامن کاتبین تا باندې مقرر دي، سیټلایټ ستا د پاسه د هر ټیم را روانه ده. یو ورځ دې ونیوي چې کیمرې کی آنکھ آپ کو دیکھ رہا ہے، ګوره هسې نه چې غلط حرکت وکړي څوک ووژني. د الله دا کیمره چې ته یو ځای کې پټېدي شي، د هر ځای کې ګوره یې ښه د الله دا کیمره نه ده، د هر ځای کې به سړي پسې ګرځي. نو دوه کسې مقرر کړي، یو دلته یو دلته، نو هغه څه کوي هغه تاسو ګوري، ښه مونږ ټول ګورو.